بسم الله الرحمن الرحيم. انتهاء قابل قدر والاحترام معزز السامعين، کچری یو کس ته دعای قنوت یاد نه وي او دغه کس په مسقطان منځ کې یعنې په صلات وتر اخري رکعت کې دعای قنوت په ځای باندې یو بل صورت وغیره ویشي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، دا ډېره د افسوس خبره ده چې انسان په دنیا کې د دنیا هر نیول سره مختلفې ډګرې حاصلولی شي. همدغې طریقې سره انسان دنیوي هر یو کاروبار دپاره هر یو کار په زده کولو کې یعنې کوشش هغه جاري وي، نو هغه کار هغه حاصلولی شي. نو موږ تاسو ته پکار دا دی چې موږ تاسو په دغه منځه صحیح زده کولو کوشش کې هم لګیا شو، ځکه چې دغه منځ موږ تاسو باندې یوه اهمه فریضه ده. دغه منځ موږ تاسو دنیا او آخرت کامیابۍ یوه ذریعه ده. نو موږ تاسو ته پکار دا دی چې د منځه هر یوه طریقه هر یو رکن دغې طریقې سره په دې منځ کې څه هم ویلی شي دغه زده کولو پوره کوشش کړو. که بالفرض به یو کس دغې طریقې سره وي چې هغه دعای قنوت ورته یاد نه وي، یا یو انسان داسې عمر ته رسېدلی وي چې د هغه کې د زده کولو یعنې څه داسې یو طاقت نه وي چې هغې ذریعې سره دغه انسان هغه دعای قنوت وغیره هغه زده کړي. نو دغه سړي دپاره شریعت طرفه نه یوه طریقه دا هم ده چې که چېرې دغه انسان په مسقطان منځه کې یعنې صلات وتر په آخري رکعت کې دعای قنوت په ځای باندې که دغه الفاظ ویې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، نو دغه انسان په دغه الفاظو سره هم دعای یعنې صلات وتر هغه ادا کېږي. که بالفرض یو انسان بیا داسې طریقې سره وي چې هغه ته دغه دعا هم یاد نه وي، نو بیا علماء کرامو دا فرمایلي دي چې دغه انسان د بیا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا درې ځلې دغه الفاظ د ویلې دعای قنوت په ځای باندې، نو هغې نه بعد د بیا رکوع ته لاړ شي، نو دغه انسان په دې طریقې سره هم دعای یعنې صلات وتر هغه ادا کېږي. زما عزتمندو، دعای قنوت په ځای باندې بل یو صورت نشي ویلی، لکه بعض خلک سوره کوثر یا سوره اخلاص وغیره یې دې په ځای باندې به دعا یې لکه څنګه اوس تاسو ته ذکر شوله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. که بالفرض دغه دعا هم نشي ویلی، نو بیا اللهم اغفر لنا دغه الفاظ د درې ځلې ویې، هغه نه بعد د بیا رکوع ته لاړ شي، په دغې طریقې سره صلات وتر ادا کوي. الله تعالی د موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.